د رنګه زیړه ده که توره ده قبوله مې ده چې راوتلې د خپل کوره ده قبوله مې ده او دا یا څادر به ورته زه په سروم دا یا څادر به ورته زه په سروم که تاسو وایه چې سرتوره ده قبوله مې ده په محبت کې که مې سر قلم شي سجاده په محبت کې که مې سر قلم شي مینه که ما پورې د وره ده قبوله مې ده جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه استاد سرور سجاد علي اخونزاده یم او دا وخت موجود ما په بنیر تحصیل چغرزی کې را سره موجود دی د ستارو محتاج نه دی شاعر فیض الحق فیض صاحب هغه سره نن نوې بله مرکه ده هغه نه به نوې مرکه ورو 2023 کال دی چې نن یې سره وړلې. السلام علیکم فیض الحق بھائی. وعلیکم سلام. ډېره مننه ستاسو چې تاسو زموږ د شعرونه یو کسانو ته رسوئ. اواز یې خراب شعر دا څه وجه ده؟ ملګرو سره دا کوئ شعر کوئ دا بس هسې سندرې دې ویلي چېرته کو سندرې خو مې نه دي ویلي اواز یې خراب شوی دی اواز مې څه به ډالۍ کوئ مینهوالو ته؟ په دې تصویر په ډیسیلار د غزل لیکم او زه چې روان یم په لار د غزل لیکم زه چې روان یم په لار د غزل لیکم دا تورې زلفې تور وربل بدل خوستایم دا تورې زلفې تور وربل بدل خوستایم په هر ویښته په هر یو تار د غزل لیکم. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او ستا د غوښتو مې ترنه ډېر تپوسونه وکړه سجاده ستا د غوښتو مې ترنه ډېر تپوسونه وکړه کرا یې نه کړې په دې پلار د غزل لیکم. او ما فیض الحق ته چې په سپکه ګوري ما فیض الحق ته چې په سپکه ګوري په دې نظر په دې کردار د غزل لیکم. واه ډېر ښه ملګرو نن 2023 شاعري د ماشاءالله حد کړلی ښه نور به دې هم څه ورو سجازه زمونږ کچه غوندې کوټه د خاورې جوړه ده ګوره وریځ د اندازه د واورې جوړه ده دا بیا ووایه زمونږ کچه غوندې کوټه د خاورې جوړه ده ګوره وریځ د اندازه د واورې جوړه ده او سخت سردی ده د بچو کپړه په اظهار نشته سخت سردی ده د بچو کپړه په اظهار نشته چې ګرده نه خرڅوم زما سره بله لار نشته او چې چا سره کینم د غریبۍ به پیغورونه راکوي چې چا سره کینم د غریبۍ به پیغورونه راکوي وایي زه روکېږم مړه ستا په شانې خوار نشته او زما بچی د بل بچي ته زورېدلی ښکاري زما بچی د بل بچي ته زورېدلی ښکاري چې کور ته راشي سترګې سرې وي جړېدلی ښکاري وجل کوي په خدای یقین وکړه وجل کوي یار مننه چې قرضه کوم نو سبا به ختمول غواړي چې قرضه کوم نو سبا به ختمول غواړي خو دې ګردې له سر راغلی خرڅول غواړي سوالونه نه کومه بل داسې عزت نیولی یم سجاده سوالونه نه کومه بل داسې عزت نیولی یم رنګ چې مې زیړ دی نو زه ډېر غربت نیولی یم او دغه لاسه کوي چې په کور کې ستن اوتار نشته دغه لاسه کوي چې په کور کې ستن اوتار نشته هر چا ته سپک کارم یتیم یم زما پلار نشته دا زندگی د ګوره سخته یې ځکه تېروم دا زندگی د ګوره سخته یې زه ځکه تېروم وچه ډوډۍ د اوبو د ګوټ سره د زته تېروم فیض الحق فیصلې خو الله د اسمان نه کوي فیض الحق فیصلې خو الله د اسمان نه کوي په دې خبره خو د یو سړی خفقان نه کوي زمونږ کچه غوندې کوټه د خاورې جوړه ده ګوره وریځ د اندازه د واورې جوړه ده تربور مې د مارغه په شانې غوښې خوري تربور مې د مارغه په شانې غوښې خوري څومره ګناه دی یو سړی چې د بل برخې خوري دا بیا وایه حقیقت دی ویلی حقیقت دی تربور مې د مارغه په شانې غوښې خوري څومره ګناه دی یو سړی چې د بل برخې خوري هر سا لرونکي ته خپل رزق رسي هر سا لرونکي ته خپل رزق رسي مې د اوبو په ډنډ کې لخې خوري او بازار کې اریان شوم مالدار سړي ته ځان له خوراک د خپلې خوښې خوري او څوک په کدړه منې پیسې وچنګي سجاده څوک په کدړه منې پیسې وچنګي اخپې پکې د وي په قصې خوري او توبه چې د نظره نشي
توبه توبه چې د نظر نشي د مخ خالونه به دې زخې خوري خانان پې سل ځله سوچونه کوي خانان پې سل ځله سوچونه کوي غریب چې وګټي په وخت یې خوري پلار یې په بار ملکې کلونه تیر کي پلار یې په بار ملکې کلونه تیر کي لور یې پوډر اخلي په مخ یې خوري او د ځنو ځنو د شیخانو د لاس د ځنو ځنو د شیخانو د لاس ښکلي مالونه په تحفه کې خوري او موږ غریبان به په سرو سترګو جاړو موږ غریبان به په سرو سترګو جاړو زموږ په ووټ لاړ شي په تخې خوري موږ غریبان به په سرو سترګو جاړو زموږ په ووټ لاړ شي په تخې خوري او چې نن یې راکړي او سبا یې اثبات کړي خورمه قسم که فیض الحق یې خوري. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. قدرمنو کتونکو دا فیض الحق فیض چې دی دا ډېر یو عاجزه کس دی ډېر غریب دی بچي هم دي ماشاءالله ډېر دي او په پردۍ کوټه کې پاتې کېږي د خدای تعالی عاجز دی د ده چې کوم ذهن کې په زړه کې کوم په ده باندې په دې معاشره کې تېرېږي هغه دی د شعرونو په ژبه کې تاسو ته ډالۍ کوي نو فیض الحق چې دی نو ګوره ډېر عاجز دی خیال یې تاسو خامخا وساتئ نور به فیض الحق سوی که بس دا خپل نه خو پردی ښه دی چې راشي او یا لاله مرګی ښه دی چې راشي ډېر ښه دی دا خپل نه خو پردی ښه دی چې راشي یا لاله مرګی ښه دی چې راشي او ټول عمر مې د ګل په تمه تېر کړلو ټول عمر مې د ګل په تمه تېر کړلو اوس راله ازغی ښه دی چې راشي او که چیړي مې نو ګیله مې تېنه نشتی که چیړي مې نو ګیله مې تېنه نشتی هغه لیونی ښه دی چې راشي او په ښار کې مې وفادار چېرته څوک بیا نه مون په ښار کې مې وفادار چېرته څوک بیا نه مون د غره د سر سړی ښه دی چې راشي او مالدار خو به په خپله خانۍ فخر کوي مالدار خو به په خپله خانۍ فخر کوي غریب وفاداری ښه دی چې راشي او ساده غوندې خبرې به ترې اورمه فیض الحق یو چغرزی ښه دی چې راشي د رنګه توره ده که زیړه ده د رنګه زیړه ده که توره ده قبوله مې ده چې راوتلې د خپل کوره ده قبوله مې ده او دا یا څادر به ورته زه په سروم دا یا څادر به ورته زه په سروم که تاسو وایه چې سرتوره ده قبوله مې ده په محبت کې که مې سر قلم شي سجاده په محبت کې که مې سر قلم شي مینه یې که ما پورې د اوره ده قبوله مې ده ډېر ښه دی لکه د چا خولې له به برغولې جوړوم د چا خولې له به برغولې جوړوم د عشق قصه که د پیغوره ده قبوله مې ده اوس فیض الحق د چا نه نه یېرېږم اوس فیض الحق د چا نه نه یېرېږم چغه د خولې نه مې په زوره ده قبوله مې ده ډېر ښه ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو فیض الحق فیض سره موجود و ماشاءالله ډېر تکړه شاعر دی او سبق یې هم نه راویلی دا ټول دی په یادوي تقریبا دا زمونږ به تقریبا 11 مرکه وي او دی ډېر غریب دی که نه که څوک ورسره مدد کول غواړئ نو خامخا ورسره وکړئ ځکه چې موږ ته یې پته ده او ډېر په تکلیف کې ژوند تېروي د ده باندې معاشره کې څه تېرېږي نو هغه تاسو کتی شئ په شاعرۍ په ژبه کې تاسو ته وایي یقینا چې دا خپرونه به ستاسو خوښ وي سپورټ یې کړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ خپل کوربه سجاد علي اخندزاده له ورکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم پاکستان زنده باد د لوی الله په امان